د خدای غریبانان یو، که چا سره امداد وکړو چې خدای دې ورسره ښه شي، که چا ونه کړو بیا دې ورسره ښه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو عمران بنیری یم او دا وخت په زرو ډیری کې د سید محمد کاکا سره او د هغې په کور کې ناست یم. سید محمد کاکا یوه میاشت مخکې په د پالج مرض اټیک کړی دی. سید محمد کاکا له د پالج دا سر نیولی دی او د نور بدن کې هم ځای په ځای ولا پالج نیولی دی. د بدقسمتي دا وه چې سید محمد کاکا کله پالج و نو د سید محمد کاکا دوه ټبرې دي، دوه ښځې دي، نو په هغې دواړو باندې هم یکې بادګرې پالج مرض اټیک وکړو. یوه ابۍ دا د زمونږ شاته به تاسو ته ښکاري، مونږ ته ویډیو هم وکړه، په هغې باندې هم پالج وشو او اټیک شوی دی. او بله ابۍ چې ده نو هغه دننه ده، هغې باندې هم د پالج اټیک شوی دی. سید محمد کاکا خو په خپله باندې د ژوند هغه چې کومې ستونزې وې، کومې د ځوانۍ هغه وخت نو هغې هم په دې مزدورو کې او په دې دغه کې تېر کړی دی. اوس بوډا دی، په کټ کې پروت دی، د پالج اټیک پې هم دی. د سید محمد کاکا دوه زامن دي، یو افسر علي دی، موږ سره یې خبرې وکړې، او بل کشر دی، هغه اوس هم مزدورۍ له تللی دی. افسر علي ټکټر چلوي، پردی ټکټر چلوي، او دا بل ورور چې دی دا کشر ورور نو هغه ورسره ټکټر کې مزدوري کوي. نو د هغې مطابق هغې دا وایي چې موږ دومره ماښام له وګټو چې صرف د چای روټۍ وشي او صرف هغه چای روټۍ زموږ پوره کېږي، هم په مشکله باندې. د سید محمد کاکا او د هغه د دوو ټبرو د علاج معالجې دپاره هغې قرضدار باندې مجبوره دي. د دې د کور نه به هم تاسو ته اندازه کېږي چې د دې د کور داسې دی چې چاردیواري ورته هم نشته، او په دې سرځای کې به کې هغې سره د خپلو ماشومانو هم دغسې ناست دي. سید محمد کاکا او د هغه زامن د خپل علاج دپاره پیسې راخلي، ناوګۍ ته ځي او د ناوګۍ نه ډګر ته ځي، خو چې ډاکټر ورته وایي چې نن وله دوایانې ورکړي چې یاره هفته پس بیا راشئ، نو د دې سره دومره پیسې بیا نه وي چې دوی پې ډګر ته بیا ګاډي وکړي، ځکه چې ناجوړه دي او بوډاګان هم دي، ضعیفه دي، نو دوی له سپیشل ګاډی کول غواړي، او د هغې ګاډي د علاج معالجې او د ګاډي د خرچو دپاره دوی سره بیا پیسې نه وي چې دوی پې د دې علاج وکړي. نو زما تاسو ټولو ته دغه یو اپیل دی چې د سید محمد کاکا سره او د هغه د دواړه زنانه چې دي، دواړه ښځې چې د هغه دي، په هغې باندې د پالج اټیک شوی دی. په یو کور کې په 3 کسانو باندې د پالج اټیک دی. نو زما تاسو ټولو ته دغه یو دردمندانه اپیل دی چې د دې سره کم از کم د علاج معالجې په مد کې امداد وکړئ چې د دې په دې باندې کم از کم د دې علاج وشي او د دې ژوند بیا هغسې شي څنګه چې مخکې وو. د دې نه علاوه زما حکومت ته دا هم یو اپیل دی، د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی، هغې یو ښه انیشیټیو اخیستی ده، صحت انصاف کارډ ټولو خلکو ته، غریبانانو ته میلو دي. نو د دې مطابق دوی ته صحت انصاف کارډ هم نه دی میلو. نو که چېرې حکومت دا مهرباني وکړي او دوی له صحت انصاف کارډ ورکړي، نو هم به د دوی په ستونزو کې کمی راشي او د دې ستونزې به لږې غوندې کمې شي. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د افسر چې کوم دی د هغه نمبر درته وایم، که تاسو څوک چې ورسره امداد کول غواړئ، دوی د خانان ډیرۍ نه تقریبا 1.5-2 کیلومتره مخکې په زرو ډیرۍ کلي کې پاتې کېږي. د ده د موبایل نمبر دی 0346 315 3304. یو ځل درته بیا نمبر وایم چې 0346 315 3304 د دې نمبر دی. که څوک هم دوی سره امداد کول غواړئ، نو په دغه نمبر باندې دوی سره رابطه وکړئ چې د دوی په کور کې بیا هغه خوشحالۍ راشي. د افسر هم واړه دي، د هغې بل ورور یې هم واړه دي، د بخ محمد کاکا نوسي دي، نوسۍ یې دي، کور یې دی، د هغې د علاج معالجې د دې سره د هغه پیسې هم نشته دي، خو د دې سره د دغه خرچې د پوره کولو هم پیسې نشته دي. تاسو په خپله باندې لیدی شئ چې دوی د کور ته
څادرې ځوړندې کړي دي، د پلاستیک بوجۍ ورته ځوړندې کړي دي او د دې دا کور دغسې کنډر پروت دی. نو تاسو ټولو ته زموږ دغه یو عاجزانه اپیل دی چې د دې سره خپل لاس امداد چې د چا د وسه څه هم کېږي هغه دې سره وکړئ. ستاسو د ټولو یو جهان مننه. کاکا دا مرض د باندې څومره وخت نه راغلی دی؟ خو یو میاشت قریبا کېږي. او د علاج میلاج د څه دغه دی؟ علاج دغه داسې دی چې غریبانان یو، دا زامن مې دي پردی مزدوري کوي، ټکټر چلوي، نو هغه دومره نه کېږي چې خرچه وشي زمونږ. او موږ دغه شانته ناست یو. دوه ټبرې مې دي، یوه چې کوم دی یو ورځ پالج وواله، زه مخکې پالج ووالم، هغه مخکې زما نه وروسته هغه پالج وواله، ورپسې دا بله پالج وواله، دا پرتې دي. نو دغسې حل دی زمونږ نو. نو څه مطالبه کوې حکومت ته، خلکو ته څه مطالبه کوې؟ مطالبه دا کوو چې موږ سره امداد وکړي، علاج دله وکړي، علاج دله وکړي، امداد را سره وکړي، که نه چې زمونږ خو دوباره د ډاکټر د تلو سبې نشته. یو ځل بوځي چاره قرضدار وکړي، نو هغه خو هم غواړي، هغه خو بخي نه. هغه ورځ دی هلک چې کوم دی نو 10,000 روپۍ راغستې دي، زه یې بولې وه. بیا دغه خطا دی، نو بیا خو څه نشته موږ سره. د خدای غریبانان یو، که چا را سره امداد وکړو چې خدای دې ورسره ښه شي، که چا ونه کړو بیا دې ورسره ښه شي. موږ خو د خدای غریبانان یو. افسر مې نوم دی او بس دا مور او پلار مې دي، پالج مرض پرې راغلی او څه وس هم نشته. لکه بس ډګر ته یې بوځو، ناوګۍ ته یې بوځو، ګاډی وله کوم او بیا چې دوباره راته وایي بیا یې راولئ. نو لکه بیا زمونږ وس نه وي چې بیا یې بوځو، لکه خدای تعالی غریبانان یو او څه قسم وس خو نشته. لکه جو دا کور جو هم دغسې دی، مطلب دا دی. او نور هم څه وس مز نشته، دکه مزدوري کوو، پردی ټکټر چلو. یو کشر ورور مې دی، نو هغه چې بس دغه دیاړي کوو، جو ماښام هغه جو هیله د کور د خرچې نه پوره کېږي. ډاکټر ماکټر لکه بس کار بالکل خطا دی. افسر وایي په دې دا مرض د څومره وخت نه راغلی دی؟ میاشت وشوه تقریبا. او په دې کې تاسو څو پیرې بولي؟ په دې کې بس 2 ځله بولي، او ډګر ته او ناوګۍ ته. بس هغه وایي بیا یې راولئ. بیا زمونږ دومره د هغه نه چې بیا یې بوځو. هلته ګاډو کې په سورلو په ګاډو کې نشي تللی، او بوکینګ ګاډی به ولکه دومره سمې زمونږ شته نه. بس اوس ستا خپل واړه څو دي او د دې ورور د څومره واړه دي چې د هغې د خرچې مرچې هم دغه دي؟ 4 واړه زما دي او 2 زما د دې ورور دي. دغه مور او پلار مې دي او